د السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم کامران خټک. ګرانو کتونکو، د نوښار سیاست په حوالې سره مونږ تاسو سره روزانه خبرې کوو. قاضي میډیکل کمپلیکس کې برطرف شوي 1 ملازمین هغه بحال نشو، هغه خاندانونو هغه احتجاج هم روان دی او د هغې بحالي هغه یو معمه ده، مسله ده. د دې سیاسي خمیازه او د دې سیاسي نقصان دا به چاته رسي او د دې اثر به سي، ځکه چې د دې سره ډېر غټ خاندانونه تړلي. دا د 71 کسانو خبره نه ده. د ګرانۍ هوشربا ګراني دا روانه ده. د ګرانۍ اثرات د پی ټی آی ووټ بینک ته زبردست دچکه رسولی شي، د هغې باندې اثر کیدی شي. په تحصیل نوښار کې انتخابي سرګرمیانې جاری دي. د جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون امیدوارانو په مهم کې تیزی را روان دی، ښکاري تیزی پکې. دغې حوالې سره خبرې دي. جمعیت علماء اسلام کې په بو کې حال کې اوس نږدې ورځو کې شاملېدو والا حاجي نواب د هغه تحصیل په بو کې د بم سرګرمیانې، تیزی سرګرمیانې، مسلم لیگ او جے یو آی په مینس کې دو جماعتي الاینس ورته ویلی شو، دو جماعتي اتحاد. دا را روانو ورځو کې په جوړېدو په نظر راځي. ښکاري داسې چې د دې دوو جماعتونو به اتحاد وکړي. دې کې یو امیدوار به کینی، د بل په حق کې به دستبرداره کیږي. دغسې خبرې دي. د پبو تحصیل کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیر خټک سرګرمیانې دي. د جماعت اسلامي نامزد امیدوار حاجی بشیر ورکر کنونشن دی پبو سټیشن کې. دغسې د جانګیري تحصیل د هغې د پیپل پارټۍ امیدوار، د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان، د هغې خبرونه دي. او دې سره سره په ډینس کې نن مونږ یو پروګرام لتلیو، نو حاجي نواب د هغې ګرینډ سرمني وه، د کپنۍ پرل مارکیټینګ د هغې افتتاح وه. هغه افتتاح په سیاسي اجتماع کې هغه هم بدله شوې ده. هر طرف ته سیاست دی. راتاویږم به خپل ملګري کامران خټک ته. کامران څه به وایي نوښار کې غټ خبر که تاسو پې تبصره کوئ؟ تفهیم باندې مونږ په لوی ورسته وایو چې نن مونږ په ټاپ خبر کې قاضي میډیکل کمپلیکس چې کوم میډیکل کالج ورسره منسلک دی، هغې 71 ملازمین ویستلي شوي دي. نن موضوع مونږ سر فهرست همغه معامله ده، ولې دا ډېر لایټ نه ده، دا هیوي معامله ده. او همغه 71 ملازمین چې دي 71 خاندانونه دي. خاندانونه بالکل. دی مواشي قتل فیصله کون او خاص په الیکشن په دوران کې کون دي څه سیاسي مضمرات دي او دا پلانینګ ښکاري چې دا په دغې موقع ته خاص الیکشن دوران ته دا را رسون. دا 71 ملازمین چې دي کو دی دې جواز باندې دا وباسي انتظامیه چېرې دا ایلیګل برتې شوي دي. نو بیا خو موږ په دې خپل شیشې باندې دا خبره دوی ته یاد وکړو چې قاضي میډیکل کمپلیکس کې چې کوم میډیکل ډایرکټر اخیستی شوی دی، هغه چې کوم هیډ اف ډپارټمنټ لیټر جوړ کړی دی، تجربه چې کوم ده تجربه جیلي ده، سرټیفیکیټ جوړ شوی دی، میډیکل ډایرکټر پوسټ باندې هغې اخیستی شوی دی. هغې احتساب دې هم پکار دی.
دغه شان د قاضي میډیکل کالج کې چې ډین عہدې باندې چې کوم ډاکټر زاهد دی مسلط کړی دی برجمن کړی دی هغه هیډ اف ډپارټمنټ کم تجربه چې هغه خولی ده تجربه هم هغه نشته دی او آیم ته جیلی تجربې باندې هغې دلته مسلط کړی دی نو چې احتساب پکار دی چې ته د 100,000 ملازم چې هغه کچه ملازم دی ډیلی ویجز تا سره دی کنټریکټ باندې تا سره دی دیاړیدار چې ته احتساب کې چې دا قانون په کسوټۍ باندې دی نه دی د اپاینټمنټ نه دی شوی نو هغې نه پهله خو ته هغه احتساب وکړه چې کوم 8 لکه یا 6 لکه تنخواه اخلي تا په ایم ډي پوسټ باندې یا ډین پوسټ باندې تا لګولی دی او جیلي لیټر باندې برتي شوی دی هغه تجربه نشته هیډ ډپارټمنټ تا ظاهر کړی دی چې دا ما خپل شعبې کې هیډ پاتې شوی دی د ډېرو تجربه ده نو سربازي ده دی کې کم فایننس ډپارټمنټ دی هغې پې خپل پیرې هم راسولي چې د نه د ریکوري شي خاص کر ډین کوم عہدې باندې چې کوم دی ډاکټر زاهد او څو پیرې هغې راسولي خو هغې نه باوجود ریکوري نه کېږي او دته همغه مراحت کوم 5-6 لک روپو یا دې نه سیوا دي دا د سیل دي او دغه شان دي ورسره دې نه اضافه نور مراحت او سرکاري مراحت دې نه علاوه دي نو چې احتساب کې قانون دایرې کې خبره کې نو بیا خو اوبر نه شروع کا تا لاندې نه شروع کو او تفهیم دا بالکل الیکشن ماحول دی په الیکشن ماحول کې دا معامله راوستن او دا حکومت وخت کوم سیاست دی یا هغې کوم کینډیډیټ په نوخار ضلع کې هغې سیاست کوي امیدواران دي نو هغې ووټ بینک دې سره کافي دچکه ورسېده او چې کله پولینګ ورځ راځي نو دی ته به دی کافي نقصان خمیازه به دی ته دلته بوختاویږي او دې ته چې کوم ذمہدار کوم حکومتي واکمن دی هغې ته پکار دی چې دا معامله دغه شان دی حل کړي او کوم دا 71 ملازمان دي دا تاسو د حل کړي دي دغې نوخر سیمې دي دی کوم د خاندانونه چې په دې کوم سپیډ سره تاسو مهنګایي جوړه کړې ده او هغه سپیډ سره مهنګایي جوړه کړي تاسو دا مهنګایي اوس په 100,000 روپو کنټرول نه کېږي او تاسو 100,000 دیاړیدار مزدور هم تاسو وویستو نو په دې باندې خپل تاسو ریورس ګیر ولګوي او دا معامله چې دا سره فهرست خپل د الیکشن نه پهله دا معامله حل کوي کني وخت حکمران چې کوم امیدواران ولاړ دي په نوخار درې تحصیلونو باندې هغې ووټ بینک ته شدید نقصان رسېدو خطره بالکل واضح ده ولې چې عوام دا کم خاندانونه دی به دا نه مني چېرې تا ته به زه ووټ هم در کوم ته به دلته سیاست هم کې او ما په 100,000 روپو باندې ته د قانون لیبل ولګې دلته او چې کم میډیکل ډایرکټر دی کم ډین برتي شوی دی واضح ډپارټمنټ مې ویلي چېرې دا معیار باندې پوره نه دي قانون باندې پوره نه دي دی نه ریکوري وشي په ډین نه هغه احتساب نه کوي د لاندې مزدور چې دی 100,000 مزدور احتساب په شکنجې کې تر راګیري او دا هم زیاتې دی وخت کم واکمن دي حکومت کې هغې ته پکار دي چې په دې باندې فیصلې باندې نظرساري وکړي که دی سیاست ته نقصان رسي کامران د مهنګایۍ په دې کوم هوا چالو ده د دې اثرات پسې تفهیم مهنګایي حالت کې چې یو طرف ته خلق وباسي بل طرف ته په خیر غوښتو باندې پابندیم لګي بل طرف ته ټونه م غواړي تفهیم چې انتخابي مهم شوی او د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم ایم پی ای دی اختیار هغه یو ځای کې یو تقریر کړی موږ به نظر باندې تېر شوي چې هغه ویلي چې تاسو یې چې باید فلانکې د تحصیل وزیر دی هغه زوی د تحصیل ناظم جوړ شي یا فلانکې دغه د ایم پی ای د هغه ورور دی تحصیل ناظم جوړ شي خو تاسو حکم مشر چې دی وزیر اعظم او وزیر اعظم تاسو څه پالیسیانې جوړې نه کړي څه ډیلیوري نه کو عوامو ته خپل منشور صدر چې کوم جوړ کړی هغه ډیلیور نه کو تاسو وزیر خارجه چې دی وزیر داخله دی چې دی وزیر معاشیات چې کوم دی وزیر اقتصادیات چې دی وزیر خزانه چې هغه خپل پالیسیانې ثمرات منشور ډیلیور نه کو نو چې تا مشرانو ډیلیور نه کو ته په تحصیل ناظم باندې وته څه مهنګایي ختم کړي ته به څه عوامو ته ریلیف ورکړي هغه ډېر مطلبي خبرې کړي ته دا مهنګایي چې ده هر کور یې متاثره کړی دی هر جیب باندې ډاکه والی شوي دا حکومت چې راغلی دی دا بیانې وه سر فهرست
چې تیر شوي حکومت په دور کې چې کوم چینی ریټ و د غنمو ریټ و نور داسې څومره خوراک استعمال سیزونو ریټونو په دې باندې اعتراض کړی اعتراض مطلب دا و چې 55 روپۍ کیلو چینی ده نو دا سیوا ده نو موږ به دې نه لاندې راولو 50 نه مو لاندې به راولو اوس چې دی رالو هماغه چینی اوس 140 150 په دې حکومت کې خرڅېږي داسې اوړه چې وو نو هغې وخت 700 نو اوس 1500 1600 ته رسېدلي دي نو دی چې کوم بیانې وه دی بلکل په هغې باندې الټه روان دي نو دا مهنګایي چې ده دا دومره حدو پورې دی سیوا که چې دا اوس عوامو تنخوادار ملازم دی هغه د برداشت نه دا وسوتي ده چې هغې اوړه والي هغه ځان ته چینۍ بندوبست وکړي یا بیا ځان ته اوړو بندوبست وکړي او دا ضروري نه هر کور کې روزګار والا خلک نشته دی داسې کورونه چې هغې کې کمایي والا څوک شته دی نه تعلیم یافته کسان دي په کور کې ناست دي او داسې خلک دي کور کې نارینه هم نشته دی صرف زنانه دي کور کې کماونه والا څوک نشته دی تا چې کوم سپیډ باندې مهنګایي راویسته نو دا تا چې کوم اواز سره واده کړي تا ته ووټ پایي میلاو شوی تا ته نو دا چې کوم دی دا صرف عام خبرې نه وي تا خو مهنګایي تا په لاس کې ده او IMF سره ته معاهدې وکړي یا تا ویلي چې وزیر اعظم چې ته مهنګایي کېږي نو وخت وزیر اعظم غل وي نو ته غلی او تا وزیران غلي دي نو خمیازه خو عوام ته بوختاویږي نو عوام سره به څه دي عوام سره د یو ووټ طاقت دی دا ووټ طاقت د هغه خپل اختیار دی نو تا سره خو یې نشي خو تا نه کوئی انتقام اخلي جمهوري انداز کې ورته نه انتقام اخلي خپل دا ووټ چې دی هغه ووټ به بیا تا خلاف استعمالوي نو مهنګایي چې ده دا خامخا په دې دا راتلونکي الیکشن چې اوس کم روان دی مونږ خیبر پښتونخوا کې ګورو امنوخار کې ګورو درې تصویر باندې مهنګایي اثرات په کافي حد پورې په دې باندې پرېوځي حکومتي کم پلیټفارم چې دی امیدواران هغې خامخا دې مهنګایي نه متاثره کېږي کامران په بو تحصیل کې که تاسو خبره کوئ د ټولو ناول دغلته مونږ یو دغم کړی دی چې دو جماعتي الاینس هم ښکاري چې څه جوړېږي هغې کې یو امیدوار کېناستو خبره ده بالکل دغې باره کې خپل تفهیم په کوم سیاست چې دی تفصیل هغې مونږ ذکر وکړو نو هغه وخت سره بدلېږي را بدلېږي بالکل کله یو طرف ته جوکاو شي کله بل طرف ته پړله درنه شي اوس چې مونږ ګورو کوم سیاست روان دی نو جمعیت اسلام او مسلم لیگ نو دو جماعتي اتحاد تشکیل کېدو والا دی هغه یا سبا اعلان کېدی شي یا بلې هغه اعلان کېدی شي او دغه الاینس چې دی نو دغه الاینس ته به بل یو جماعت دی چې هغه معروف جماعت دی هغه مې امیدوار دی هغه ویدرا کېدی شي د دغه دو جماعتي الاینس په حق کې نو دا درې جماعتونو الاینس دو خو تقریبا تیار شوی دی سبا یا بلې دور اعلان وشي 24 غنټې کې وو یا دې کې وو اعلان وشي او دا دریم جماعت چې دی نو دا اندازه ده چېرې 24 غنټې کې یا 48 غنټې کې دا بل خبرې اترې روانې ای خبرې اترې روانې دي ملاقاتونه هم شوي دي مونږ لا څه ویلی نه شو او دومره مونږ خبرې خو وخت نه مخکې مونږ څه ویلی نه شو ولې مونږ کوم ای خبرې اترې دي مونږ یو چې مونږ خبرو اترو ته نقصان ونه رسي دغه یو واده یې رانه اخیستې ده نو تفهیم تاسو ته هم پته ده مونږ ته هم پته ده چې دا یو درې جماعتو الاینس دلته تیارې کېدو والا دی خو هغې کې نتیجه ده چې دې حلقې کې به سیاست نقشه بدله شي سیاسي هوا به هم بدله شي دلته چې کوم دی غیور خټک عوامي نیشنل پارټي هغه کمپین ټول نه تیز روان دی څنګه مونږ هر پروګرام کې مونږ هر پروګرام کې مونږ چې کوم دی کې امیدوار سیوا بللې کېږي پروګرامونه زیات کېږي پروګرامونه زیات کېږي مطلب زیات کېږي مطلب چې هغه خلک سیوا رابلي هغه ته سیوا دعوتونه هغه ته سیوا استقبالي میلاویږي نو خلک رجحان هغه پلوي د څنګه غیور خټک ته هغه پروګرام کې تیزي ده دغه شان دی هغه ته مد مقابل نور جماعتونه چې تحریک انصاف هم کمزوري پیچوانې لګیا ده امیدوار دی هغه سره خپل پارټۍ کې دننه شدید اختلافات دي دا بالکل دي او دغه شان دی هغې مجبور شو پرویز خان هغه کوم پوي سیاست دی هغې کمان خپل لاس کې وایسته خو یا اپوزیشن یا پرویز خان کنټرول کړی نه دی او دې کې مونږ ته چې جمعیت اسلام چې دی څنګه مونږ وایو اوس نو هغه مسلم لیگ نون دو جماعت الاینس جوړېدو والا بل جماعت یو امیدوار متصدر کړي نو دا درې جماعتو الاینس به شي نو دی چې دی نو دی به ټف مقابله په دې حلقې باندې ورکولی شي او څنګه موږ غیور خټک پوزیشن مضبوط دی سیوا
کمپین هغه چلیږي. نو دا درې جماعت الاینس چې کوم دی جمعیت الاسلام او مسلم لیگ نون او بل سیاسي جماعت، نو دا سرپرایز ورکولی شي الیکشن نتایج باندې او بل مونږ چې حلقې کې حاجي نواب کوم دی د کورنۍ جمعیت الاسلام سره تعلق دی، مسلم لیگ نون سره دی قریبي تعلقات دي دی برخوردار دی او مذهبي حلقه هم ده. او جان محمد خان چې دی حاجي نواب برخوردار دی، هغه مسلم لیگ نون سره برای راست مشرانو سره تعلقات دي او یو اصل رسوخ دی په پارټۍ کې دننه او دی بیانې ته ډېر مسلم لیگ نون کې ډېر زیات اهمیت ملاویږي. نو دی چې کوم جمعیت الاسلام الاینس جوړوي مسلم لیگ نون سره، نو هغې ته ډېر زیات پذیرای دی حلقې کې واصلېږي ورته. وایي چې حاجي نواب چې دی هغه خپل د علاقې کې اصل رسوخ هم دی. په کرونا کې چې ټول کاروبارونه خراب شوي دي او هغه خپل یو سماجي سایډ باندې هغه د غریبو ولس ډېر زیات مدد کړی و، خو چونکې هغه دا یو دین لحاظ سره یو خپل یو اسلامي روایت لحاظ سره یو فرض ګڼي و دا خلکو سره مدد کوي، نو هغې په میډیا لحاظ سره یا سیاست لحاظ سره راوستل نه غواړي. خو چونکې مونږ یو چېرې حلقې عوامو ته خو پته ده چې هغې داسې کوم څه تکلیف قدرتي آفات راځي یا داسې مسایل راځي چې ته غربت وي، نو هغې خپل ترواني یو انجیو ده، خپل ذات کې حاجي نواب چې دی یو انجیو ده، یو اکیډمي ده، نو هغې خپل د ولس غریب کوم خلک هغه ته ښکاري په نظر کې او پټ هغه ځي او هغه سره ملاتړ کوي، هغه سره مدد کوي. نو دا دغه دی هغه حق کې دا خبره ځي او خلک داسې خوښوي درمند لیډران. لیډر څه وي؟ لیډر خو دا وي چې عوام یو در ساتي، نو دا در چې څوک ساتي نو عوام به هغه بله ځي چې مصیبت کې دې په کار راځي ته څوک لاس ورکړي ملاتړ تا سره ودرېږي. نو دا چې دی حاجي نواب د سیاست اوس تیزیم راغلی ده او سبا نه مونږ اورو چې هغې څه میټینګ هم راغوښتی دی او هغې کې به ذمهواریان خپل کم دو جماعتي الاینس دی او سره درېیم جماعت الاینس تیار شو، نو هغې ته مواله کوي ځای په ځای خپل دفاتر په جي ټي روډ باندې او جلوزي روډ باندې او په بي بیلټ باندې دلته یې جوړ کړي دي او ښه خلک هم ورته ډېر راځي، ووټران هم راځي. هغې مؤثر انداز کې دا شی جوړ کړو. بالکل دا د کمپین خو دی جاري و، اوس یې بالکل ډېر زیات جانحان انداز ورته وایي یا هغه ورته وایي چې مخکې یې څنګه دشمن په دغه کې مورچو کې بالکل څنګه مخکې روان وي، پیشقدمي کوي پکې، هغه ورته وایي. نو هغې کې حاجي نواب دی هغه کوم جمعیت الاسلام الاینس دی جوړوي مسلم لیگ سره، نو په دې کې مونږ خو ډېر زیات عوامو پذیرایي دې ته حاصله ده. غټ یو پروګرام په بو سټیشن کې جماعت اسلامي نن شوی دی، مولانا سمیع الرحمن په ځای کې ورکر کنونشن. بشیر خوش مقام چې دی مذهبي شخصیت هم دی او علاقې قابل احترام شخصیت دی. بالکل هغې یا ورکر کنونشن شوی او ګڼ تعداد کې ورسره کوم ذمہ دار دي هغوی پکې شرکت کړی دی او هغه انتخابي مهم چې هغې کې خلکو سیوا شرکت کوي او خپل جماعت اسلامي چې کوم ذمہ دار ورکران دي تنظیمونه دي هغې ډېر منظم انداز کې ډور ټو ډور کمپین هم شروع کړی دی. بالکل دغسې د جهانګیري تحصیل ته که وګورو نن پکې ډېر پروګرامونه شوي دي د پیپل پارټۍ، نیشنل پارټۍ، تحریک انصاف مقابله ده. جهانګیري کې صورتحال ډېر زیاده د انټرسټډ دی. هلته پاکستان پیپلز پارټي هم ده او عوامي نیشنل پارټي سکندر خان یو ینګ کارکون دی راوتی دی او خدمت جذبین راوتی دی او ډېر زیات پروګرامونه هغې په حلقې کې کوي. هغه څنګه مونږ پهله ویلي چې دواړو کوم مشران دي پلاران دي هغوی ورته د خپل زامن چې ولاړ دي امیدواران هغوی نه سیوا جدوجہد چې دی هغوی شروع کړی انتخابي مهم او ورځې هم په انتخابي میدان کې مورچې یې سنبالې کړي وي او شپې هم ناوخته پرې هغوی په عوامي رابطه مهم کې یې لګېدلي وي. نو ډېر زیات کار چې خپل مشران چې دي دوی ورته کار وباسي. نو
دریوان امیدوارانو ته مشران لګیا دي. بالکل تحریک انصاف چې کوم امیدوار دی کامران راضي کا هم ینګ هلک دی، خدمت او جذبې سره راوتی دی، هغه ته خپل مشر دی ادریس خټک دی، ورور دی، هغه ورته کار اسان کړی دی. زه په دې هغه کار نه میټینګونو کې هم شرکت کوي، جوړ ټوړ کې هم خپل ټول صلاحیتونه پکې ازماوي. او دا شان دی پاکستان پیپل پارټي چې کوم کینډیډیټ دی ملک جمشید هم ینګ دی او هم غواړي چې اوس چا بلې مونږ ملاقات هم شوی غیر اوس سیاست ماته خوند راکړو. اوس زه غواړم چې یاره داسې کارونه وکړم چې دلته مخکې چا نه وي کړي او خلفا سره مونږ شهرت ته نوی کار وکړم. بالکل دغه شان دي. نو ښه خبره ده ینګ هلکان راوتي دي او خدمت جذبه یې د دوی راوتي دي او غواړي چې یو بل مخکې شو مونږ په خدمت کې سیوا منډه خلکو سره وو. سکندر خان هم دغسې نوی دی، ینګ دی. خو سکندر خان نوی دی او سیاست ته راوته، پیله سیاست عملي طور پیله سیاست او عملي طور باندې نن چې کوم ای پروګرامونه موږ سره شیر کړي نو مصری بانډا او میسای نندرکو مغول کو دا بیلټ کې هغه نن ګڼته ځای کې کار نه میټینګونه هم کړي وو او شرکت هم تحریک انصاف هم ډېر کسان شامل شوي دي او پاکستان کوم دغه چې دی عوامي نشر پارټي کې شمولیت اعلانونه شوي دي او سکندر خان خټک چې دی هغه حمایت یې نه ورته ډېر کسان راوړي. تفهیم پې یې ځکه حکومتي جماعت دی او هوا مکم توقعات یا ته پوره نه شو او بل خپل ای کوم ورکرز دي او ورکران خاص ګیلي د خپل ایم پی ای نه چا سره ملاقاتونه نه کېږي، چا ته کار وعدې وکړي یا کارونه نه کېږي. نو ډېر وخت هم تېر شو. اوس دا الیکشن موقع چې دا وي دی کې به هوا به ګوري، هوا به بدل په تلاش کې وي چې تا هغې ځای کې ما ټلیفون اوچت کړی، تا ما سره دلته واده کړی وي چېرې زه برتي ته کوم ا دې ورته نه کوي، تا ما ته یې روډ واده کړي وه، ما ته یې ډانګه ته نه جوړ کړي. نو د الیکشن مخکې د ووټر ته وې دا ټول وعدې او وعده خلافیان دلته یاد شي. نو چون کر به دغې کینډیډیټ یا ایم پی ای وي یا مینې وي دنه به په دې کې د بدل هغه شي. ووټر خو بل څه بدل نه شي اخیستی که نه. دا بالکل دا حقیقت دغه انتقام دی، ووټ پرچي چې دی دا انتقام دی. نو به دغې موقع کې بیا هم تاریخ وي او ایم پی ای چې وي یا بل کینډیډیټ وي هم د موقع کې تاریخ وي چېرې نوي وعدې وکړم څه نوی داسې دغه وکړم مداریتوب وکړم چې د ووټر نه څه طریقې سره ووټ وباسم، بیا وروسته ګورو بیا وروسته چل سوچل وي چې خو دې ټایم ته دا ووټ حاصل کړم څه طریقې سره. نن زموږ ډینز ته وزټ شوی دی تفهیم یا پېښور ډینز کې مو ډېر یو رنګارنګ یو پروکار تقریب و حاجي نواب صاحب چې څنګه سماجي شعبې باندې او سیاسي شعبې باندې هغه مسؤل فکر دی. دغه شان هغه یو لویه سلسله د کاروبار پراپرټي چې ورته ویلی شي حاجي نواب اسوسییټ مارکیټینګ پرل مارکیټینګ کوم سنټر دی ډینز پلازې کې هغې کې یو دانیال عمره او حج او ډېر ښه افتتاح نن پکې وشوه او دې مقصد دا و چې په پېښور کې هم هاوس سوسایټیانې دي، دلته کې ریل اسټیټ په نوخار کې هم دو درې هغه کوم هاوس سوسایټیانې دي رجسټر دي. بل کوم قواعد ضوابط دي، کوم ټیمې چې کوم شهري کوم ترقیاتي اداره ده ټیمې ای چې کوم درکار ریکوایرمنټ وي هر دی ټول پوره کړي وي او ټول نقشې مطابق چلیږي، ټول قواعد مطابق د حکومت کوم قواعد یې مطابق چلیږي. نو داسې منصوبې چې دي خلک خوښوي به دې کې دلچسپي اخلي. او بل هغې کې دا وایي چې کوم خلک وي نو په نقدو باندې مو که څوک اخلي پلاټونه هم ورکولی، کو داسې خلک وي چې صرف انسټالمنټ باندې اخلي، آسان انسټالمنټ نه موږ سره سکیم شته. تفهیم دی که بل دغه هم پکې دی سکیم یو راویستی دی چې حج عمرې داسې کس وي چېرې حج عمرې خواهشات وي ماشاءالله هر مسلمان دا خواهش دی چېرې موږ د روزه نبي صلی الله علیه وسلم ته لاړ شو، هلته موږ حاضري وکړو، حرم شریف ته موږ لاړ شو، طواف وکړو، هغه وکړو، عمره وکړو، حج وکړو.
هر مسلمان دا خواهش دی چې سره فیم دي سره لاړ شي بار لاړ شي دا ځای داسې دی چې دلته مړېدو دغه نشته دی که نه څومره ځای نو تا طلب نور سیوا کېږي تا مینه نور سیوا کېږي د هغې دپاره حاجي نواب صاحب هغوی ډېر یو ښه دغه راویستی د خپل طرف نه فراخدري کړي الله ورته په زړه کې اچولي دي حالانکه نور هم صاحب حیثیت خلک دي هغوی هم دا ټریول ایجنسیانې کوي دی دا راویستی چې ته چا خواهش وي هغوی حج سعادت حاصلول غواړي عمرې سعادت حاصلول غواړي هغوی تنګدستي وي پیسو مجبوریانې وي ولې پیسې وي نو ته به دا سعادت حاصلولی شي نو هغوی دا راویستی چې څوک حج عمرې ته ځي او پیسې ورسره نه وي څه پیسې ورسره وي هغه ورکوي او بیا داسې انسټالمنټ باندې اسان انسټالمنټ باندې او دی مونږ سره دغه کوي نو مونږ به هغه ته دوی ته سهولت ورکړو نو هغې ته مې تیار دي او هغې مونږ تاسو تپوس چې نه دا ستاسو سره کوم پراپرټي کې تاسو نه چا پلاټونه اخیستي دا صرف هغوی دپاره دا پیکیج دی خو نه هر چاته نو کوم چې حاجي نواب صاحب برخوردار دی ډایرکټر هم دی خپل د پلار کوم دغه دی حاجي نواب اسوسییټس بلډرز کوم دغه دی هغې دغه هم دی کمپنۍ دغه هم دی ډایرکټر هم دی نو حاجي جان محمد صاحب مونږ ته وایي چې نه دا هر که چا دپاره دی څوک مونږ نه پلاټ اخلي یا غشتی دی یا عام خلک وي څوک هم وي حج عمرې خواهش وي نو مونږ سره رابطه کوي ډینس پلازې کوي مونږ خپل نو مونږ طریقه جوړوو ورته نو هغې اسان انسټالمنټ کوو سره پیسې نه وي اسان انسټالمنټ کوي هغې مونږ ته پیسې راکوي مونږ هغې حج عمرې دغه خپل طرف نه کوو ورته سیاسي و کارکنان د علاقې ډېر عام خلق سیماجي دا ورسره موجود په هغه دفتر کې ډېر غټ خلک وو تفهیم دا دی چې هغه سماجي شعبې باندې ډېر زیات خدمت خلکو کړی څنګه ما تاسو وایي کرونا کې کوم هر چا کاروبار خراب شوي د حاجي نواب کاروبار هم سره خراب شوی د خپل بندو بالکل خو هغې نه باوجود هم هغه دې ته ونه ګوتو وایي چې کم مال ما سره دی دا دی الله راکړی دی الله په لاره کې وایي لاړو ما نو چېرته تنګدستي وه چېرته به چې غربت و شکار خلک وو چا روزګار بند شوی و دا دیالیدار خلک نو تلو نو هغوی ته به پټې داسې پیسې ورکولې هغوی ته به راشن ورکړو ډرای فروټ او تیارې راشنې ورته رسولې نو ډېر زیات مدد کړی دا اوس نه کوي دې کرونا نه ډېر وخت نه لګېدلی دی د غریب ولس دا مدد کوي نو هغه خلک خو ورسره دي که نه هغوی راځي هغوی دی دعاګانې هم کوي چېرې د کاروبار کې دی به الله برکت واچوي غریب په کار راځي بل د سیاست کې دی ورته هغوی خپل ملاتړ ولاړ وي عوامو ته نو نن چې که کوم افتتاح کوله ډیم پلازې کې نو یې کې څنګه تاسو وایي عام ولس هم پکې وو ډېر غریب خلک پکې راغلو او داسې خلک ډېر کم وي اوس څنګه چې موږ د عمرې حج دی پیکیج ورکړی دی چېرې چا سره پیسې نه وي نو هم یې مونږ ستو دا مونږ صوبې کې ډېر خلک دي شتمن خلک دي ارپتیان کرپتیان خلک دلته کې ټریول ایجنسیانې به هغوی چلوي خو هغوی چا نه دي وی دا مونږ واحد حاجي نواب فضله کې الله چولی دی دی داسې دغه شروع کړی نو دا کوم سیاست چې نه خو د په ډین پلازې کوم افتتاح وه چونکې پراپرټي یو کاروبار کمپنۍ وه هغې افتتاح وه خو ده پکې سیاست ذکر هم وکړه چېرې مونږ مسلم لیګ نون هم سیاست کوو بل مونږ کورنۍ کې جمعیت علماء اسلام هم سیاست کېږي او برپور سیاست کوو مونږ کومه کې کشرانو نو هغه مدرسو کې هغه مدرسو هلکان چې راووتل نو د هغوی خو ظاهره خبره د دین سره او مذهب سره او علما کرامو سره هغوی سره واسطه وه هغوی سره ناست وو هغوی سره هغوی اثرات وپې کور کې یو ډېره لویه مدرسه چلیږي جامعه چلیږي د جینکو مدرسه ده سیستم ټول هلته بدل دی نو اوس سیاسي هغه رخ هم بدل شو او الله تعالی وله زړه ورکړی دی دغسې ګرانو کتونکو مونږ خبرې وکړې د نوښار د سیاست په نوښار کې او په پبو کې دا سیاسي رخ څه ټایم هم بدلیدی شي دلته غټې سیاسي دماکې مونږ ته ښکاري چې کیدونکي دي مونږ چې څنګه خبره وکړه په پبو کې د جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون ډېر غټ الاینس جوړ او ورسره یو بله پارټي د دوی غټ الاینس دا څه ټایم هم د سیاست رخ بدلولی شي د سیاسي هوا بدلولی شي او دا ځان طرف ته خلق متوجه کولی شي معاملات ته بالکل مکمل دي تیار دي صرف اعلان پاتې دي ډېرې زیاتې خبرې اندرونې خانه شوي دي او دا خبره
چې په بو کې داسې خبره کیږي نو دې کې څه دورای نشته چې په نوخار کې هم د سیاست دا رخ بدلیدی شي، ځکه چې هلته کومې پارټۍ لګیا دي نو هغه دلته هم شته او د سیاسي هوا سیاسي رخ او په سیاست کې هیڅ هم حرف آخر نشته، ځکه چې سیاسي معاملاتو کې سیاسي خبرو کې سیاسي سرګرمیانو کې دې کې څه ټایم هم بدلون هم راتلی شي، جوړ توړ هم جاري دی، سیاست دی. مونږ خبره وکړه په نوخار کې د قاضي میډیکل کمپلیکس نه 71 ملازمین ویستل دا ډیره یو افسوسناکه واقعه وه. په دې باندې ښه تفصیلي خبره روډ کامران خټک وکړه. د دې خمیازه د دې نقصان دا به چا ته رسي، دا به کوم امیدوار ته رسي؟ ظاهره خبره د حکومتي امیدوار حکومتي پارټۍ امیدوار هغه به د دې نقصان اوچتولو ته ځان چمتو ساتي. د مهنګۍ ګرانۍ چې کوم اثرات دي نو دې ټایم کې مونږ ګرځېدلي او د عوامو چې کوم تاثرات دي نو هغه یقیني طور باندې انتقامي غوندې هغه تیور ورته وي که نه تیور. بالکل تفهیم مهنګایي چې ده نو هغې باندې سو کمپرومایز نشو کولی غریب عوام. بل ما خو وایي چې کم شتمن خلک دي او تنخوادار وي سیلري مین وي نو هغه هم دا مهنګایي چې ده دا بوج نشو اوچتولی. دا کم هیوي ویټ د غرونه عمره مهنګایي په عوامو باندې راوړځولې شوي ده دا غرونه څوک اوچتولی نشي او تنخواداره طبقه هم نشي اوچتولی. د دې خامخا عوام سره خو دغه یو ووټ طاقت دی او چې څو ظلم حکمرانان کولی شي کوي خو عوام چې کله به دغه الیکشن په انتظار کوي چې به د حکمرانانو چون چون کر دغه شان د مهنګایي او د یوه پرچه او یو معمولي ټوکړه باندې بیا غټ انتقام اخیستی کېدی شي. ولې دغه پرچې چې ده دغه پرچې باندې چې وخت حکمرانان کینی په د عوام باندې مهنګایي راولي IMF سره دی میلاویږي او دی وزیران چې کوم اللې تللې کوي نو دا د یو ووټ پرچې دی وجه دی ته دا اختیارات میلاو شوي او دی به دا هیر کړي چېرې دغه یو ووټ پرچې چې موږ به لاندې هم راوړدل شي تخت نه به موږ تخته کول هم شي. بالکل او دا تاریخ کې شوي دي دا شوي دي او پاکستان کې هر الیکشن کې داسې کېږي. بالکل غریب به 15 کاله د به انتظار کوي چې وخت راځي نو بس به همغه خپل انتقام ته بیا اخلي. ګرانو کتونکو دغه ننني خبرونه او نننۍ سټوریانې وې غټې غټې خبرې نو انشاءالله سبا به بیا مونږ تاسو سره ملاقات کوو. سبا به بیا تاسو ته خپله کارګزاري مورو او سبا څه پروګرامونه دي هغه به اټینډو. تر هغې پورې زه تفهیم او کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو. الله مو روغ جوړ آباد کامیاب ساته. ډیره ډیره مننه. الله په امان.